درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1464 نمبر حدیث مبارک دی. 1664 نمبر. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت دی. اللہ پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکړي. قال ابو مالک رضی اللہ عنہ فرمائی، قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، فرمایلی دی، النائحة اذا لم تتب قبل موتها، په مړي باندې ویر کولو والا زنانا که مرګ نه مخکې د دې کبیره ګناه د غټې ګناه نه توبه ونه ویسته، تقام یوم القیامت، قیامت کې به دا ودرولی شي په داسې حال کې وعلیها سربال من قطران، چې دې ته به د تارکولو قمیص اچولی شوی وي. نبی علیہ السلام فرمایل، کومه زنانه چې په مړو باندې ویر کوي، تاسو خدا مسله مخکې زده کړې ده چې په مړي باندې ویر کول کبیره ګناه ده، غټه لویه ګناه ده، او لویه ګناه بې توبې نه معاف کېږي. نو که دې غټې ګناه نه دې زنانه توبه نه ویستي، ذکر د زنانه دی چونکې دا قصه په زنانو کې ډېره ده. کنینو کوم سړي چې په مړي باندې ویر کړی او توبه ونه باسي دی نه د مرګ نه مخکې قیامت په ورځ به داسې حالت کې ودرولی شي چې د تارکولو قمیص به ورته اچولی شوی وي. تارکول خو پېژنو که نه، دا یو داد دی، دا سړکونه پخولو وخت کې اتور ساجک غونتی، دا باجري پې لیویږي، نو هغه ګرمه وي، تو والا وي. د تارکولو کمیس لکه ویلي کړلی شوی پلاستیک چې سړي ته واغوستلی شي، او دا به د جهنم په اور باندې ګرم کړلی شوی وي. یو د دنیا هور دی، یو د جهنم هور دی. د جهنم هور الله دې پرې وساتي، او یا چنده د دنیا د هور نه په هغې کې سختی ده او تیزي ده، تو دی ورکړي ګرمایش. دنیا کې تاسو کتلی چېرته یو پلاستیک څوک په هور باندې ویلي کوي او هغه ویلي کړلی شوی ساس کې د چا په وجود باندې وغورځېږي، څومره تکلیف ورکوي، څومره درد، څومره سوی. او دا به مکمل قمیص به د تارکول وي. ودرع من جرب، او یو بله سزا نبی علیہ السلام ذکر کړې ده، وایي دته به د اوسپنې جامې اچولی شوي وي او هغه به خارخ والا به وي. د اوسپنې جامې چې وي او دننه په وجود باندې سخت خارخ ولګي، نو د اوسپنې جامو کې خوا ګرولی هم نشي، نو همدا مارې به پړته کې وایي. الله پاک دې د دواړو قسمو عذابونو نه مونږ بچ کړي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د مانځه په سبب کې د سجدې والا تسبیحات هم ویلو، که تاسو ته یاد شي. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیانوم پاکی د خپل رب، د خپل پروردگار، د خپل خدای چې ډېر اعلی دی، ډېر اوچت شان والا دی. فارسی کې ورته وراء الورا وایي، عربی کې وراء الورا، د عقل نه ماورا دی، اوچت دی، د هر عیب او د نقص نه اعلی دی، اوچت دی، برتر دی، پاک دی. بیا د دوه سجدو منځ کې ناست دی، جلسه ورته وایي. نو هغې کې یو کلمه شته دی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے زما ربا ما وبخه، الله دې مونږ وبخي، اے الله ما ته مغفرت وکړه، ما ته بخشش بخنه راته وکړه، ما وبخه. هغې نه بعد بیا دغه سبق دی د التحیات، التحیات لله، تمام زبانی عبادتونه خاص دی یو الله لا. التحیات څه ته وایي؟ زبانی عبادتونه خاص دی یو الله لا، یا ارحم الراحمین.
الله تعالی.